بسم الله الرحمن الرحیم. زما مرګرو ورونو خویندو السلام علیکم. لاول د ټول نه مخکې خو زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو زما ویډیو د پاکستان هر ښار ته چاهے کې ګلګت بلتستان ته هم زما آواز ورسېدو، ایون بنګال نه ماته کالز راله، افغانستان نه کالونه راله، نو د دې ټولو دپاره زه ستاسو ډېر شکریا ادا کوم او ستاسو دې جذبې ته هم زما سلام دی. اوس به نورې خبرې وکړو. په دې جمعې په ورځ یعنی په 15 تاریخ باندې ډاکټر مقبول بلوچ صاحب بیا راځي او د هغه ماشومانو معاینه به کوي کوم چې پیدایشي طور باندې ګونګیان دي، خبرې نشي کولی، او د دې چې کله موږ چیک اپ وکړو نو موږ دې ته یا 100 ټیسټونه وکړو چې هغه ټیسټونو نه پس بیا موږ د دې کیس پاکستان بیت المال ته ولیږو. پاکستان بیت المال ته ولې لیږو؟ پاکستان بیت المال ته ځکه لیږو چې په دې علاج باندې خرچه د 22 لاک نه 25 لاک روپۍ راځي. دې ته یو امپلانټ لګي، د هغه امپلانټ قیمت ډېر زیات دی. نو پاکستان بیت المال هم زه شکریا ادا کوم چې هغې هم سودیس میډیکل کمپلیکس چې څومره کیسونه لیږلي دي اوسه پورې یو کیس هم نه دی واپس شوی او ټولو کیسونو دپاره بار هغې موږ ته پیسې رالیږي. نو موږ دا کیس هلته ولیږو او پاکستان بیت المال بیا دغه پیسې موږ ته راولیږي، نو په هغې باندې موږ د دې ماشومانو اپریشنونه وکړو. زما د اواز د هغې نه هم زیات لرې ورسوی چې که څوک داسې پاتې، څوک داسې غریبانان پیشنټ پاتې چې د هغې ماشومان هم د دې تکلیف سره مخ وي. او دې کې یو خبره یاد ساتئ چې د ماشوم عمر د 15 کالو نه کم وي نو پاکستان بیت المال هغې ته پیسې ورکوي. که د 15 کال نه یو ورځ هم بره شي نو بیا پاکستان بیت المال پیسې نه ورکوي. دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.